روح البیان کې د علامه سیوطي رحمت الله علیه د جامع الصغیر او د علامه سخاوي رحمت الله علیه د مقاصد د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه پر روایت سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد نقل کړی دی چې پیغمبر علیه السلام فرمای چې زما په امت کې به هر وخت 1500 خاص خوخ بندگان او سلويخت ابدال موجود وي. هر کله چې په دوی کې څوک مړ شي او څوک وفات شي نو فوراً بل کس د هغه ځای اخلي. صحابه کرام عرض وکړو چې د الله رسوله دا 1500 خاص خوخ بندگان او سلويخت ابدال د دوی خصوصي عملونه سدي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې د دوی خصوصي عملونه دا دي چې ظالمانو ته معافي کوي او د بدو معامله کوونکو سره به هم د احسان معامله کوي او د الله تعالی په ورکړې شوي رزق کې به د خلکو سره همدردي او غمخواري کوي. نو دا درې صفتونه چې پچا کې موجود وي نو دا به د الله تعالی خاص او خوخ بندگان وي. دا به په ابدالو کې راځي. یو دا چې ظالمانو ته به معافي کوي. دا ظالمانو ته معافي کول ګران کار دی. لکه یو بنده تا سره ظلم او زیاتې وکړو نو هغه څوک معاف کولی نشي. د هغه معاف کول ډېر ګران وي. دا په زړه باندې لویه تیږه کې ښودل دي. مونږ خلک وایو هلکه ما سره ظلم او زیاتې کړی دی زه به ترې بدله اخلم زه یې پرېږدم نه. خو خاص او خوښ بندګان د الله تعالی او ابدال څه وایي وایي نه ما معاف کړی دی ما سره ظلم وکړو ما سره زیاتې وکړو خو ما معاف کړی دی. او د بدو معامله کوونکو سره به هم د احسان معامله کوي. څوک ور سره بد کوي دی به ور سره ښه کوي. دا به د صفت وي. او دریم صفت یې دا دی چې د الله تعالی په ورکړې شوي رزق کې به د خلکو سره همدردي او غمخواري کوي. نو موږ له الله تعالی فراخه رزق را کړي. پخوا کې مو غریب سړی هغه په تکلیف باندې وخت تیری خو ما ته د هغه سره همدردي او غمخواري نه کوو. نو که دا صفت مو په ځان کې راوستو چې د خپل ګاونډي مسلمان رور پکې هم خیال وساتو د غریب او مسکین پکې هم خیال وساتو نو انشاءالله الله تعالی به ما او تا ته هم چې کوم دی دغه مقام او مرتبه راکړي. کومه چې الله تعالی ابدالو ته ورکړې ده کومه چې د الله تعالی خاص او خوښو بندګانو ته کومه مرتبه او مقام ملاو دی الله تعالی ما او تا ته هم دغه مقام او مرتبه راکولی شي. خو که دا صفات مو په ځان کې را پیدا کړي. د دې وجه نه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د خلکو سره د همدردۍ او د غمخوارۍ میاشت ده.